ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راغلی یو پېښور ته او د پېښور د سیمې یو ځوان رباب غږونکی هنرمند ډاکټر مبشر ملنګ صاحب سره راغلی یو. نو راځئ چې د هغوی نه واورو د پېښور سیمې سره دوی تعلق دی، خو راځئ چې نن دې په رباب کې چې هغوی موږ سره څه شریکول غواړي خپلو مینهوالو سره او خبرې ورسره وکړو. چې راځئ چې د هغه ته غوږ شو. السلام علیکم ملګرو، زه مبشر ملنګ او ستاسو مخامخ زما تعلق د پېښور سره او نن ستاسو لپاره ما یو نغمه راوړې ده، راشه جانانه ورځ د دیدن ده. نو امید لرم چې تاسو یې وګورئ او خوند مزې ترې والئ، موږ هم ترې خوند او مزې والو. مبشر ملنګ دا راته ووایي چې دا هنر څنګه زده کړی دی؟ یاره جوز دی خو زما تقریبا دا 15 کاله به کېږي چې دا ما زده کړی دی. او یاره شوق خبره دی، شوق هم سره ډېر استاد جي زما چې کوم دی نو استادان هم ماشاءالله زما له خدای ډېر راکړي دي. او زما چې کوم استاد ما سره خواري کړی نه فرزندلي استاد زما دي، فرزندلي ډېر خواري کړی دي. او دا دې شوق و که او دا نه مجبوري خو نشته، شوق هم ورسره او بل یې ثقافتي شی مینه شی د پوهې مینه محبت دی پکې. بس دا شوق دی ورسره څنګه را پیدا شو؟ یاره جي شوق خو بس داسې لکه د سکول نه چې به کله فارغ وو نو به دغه رباب منګو مطلب د حجرو مجرو کې به کېناستو ملګرو سره، نو هغې نه زموږ شوق دومره پیدا شو رباب هم پکې زده کوي. جي اکثر چې دا رباب یا سیتار دا زده کوي خلک نو د کور د طرفه ورته مسلې تاسو داسې مسله شته؟ یاره جي ما ته خو داسې مسله څه نشته دی.
ځکه چې څه لکه مطلب یو شیز کې بد ګڼلی شي نو بیا هم څه دې کې دومره بد څه نشته ده خو مطلب ثقافتي شی دی محبت شی دی او دې کې دومره بد څه نشته لکه مطلب دا دی چې والدین د سره او چې هغې راته خپله مرسته کوي لږ خپل سپورټ راسره کوي او سبق هم څومره سبق خو یاره چې ما DHMS مطلب جاري دی زما سیکنډ ایئر دی او دې نه علاوه ما FSC کړې ده او DAT پلس هغې مو سره کړې ده څه اپلای دې کړی دی چې ته یاره چې اپلای خو ما کړې ده مختلف ځینو کې مطلب هیلث ډپارټمنټ کې هم کړې ده او یا شانتې خپله مې شوق هم د دغه سره آرمي سره هغې ته مې یو بیا مې تللی او د دې سره سره اوس نور څه دې سره به چې زما خپله DHMS جاري دی هغې سره خپله پریکټس هم کوم لګیا یم کلینیک کې صحیح ډېره مننه خپلو کتونکو ته خپلو مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړې بس یاره جي زه به دا پیغام ورکړم چې په دنیا کې درې کار داسې چې بس هغه انسان کې ځم چې به ټول عمر کامیاب وي یو د مور او پلار خدمت او یو خپل اخلاق او یو خپل پنځه وخته لمونځ او دا داسې دي چې به دا درې ورځې چې یو انسان کې نه هغه ته به انشاءالله څه ضرورت نه وي صحیح ډېره